نو قرآن لوی عظمت دی او بیا د قرآن برکت ته ورسې یو خبره ته کومه د علم په برکت کې د علما په برکت څومره خیر دی. امام شافعي رحمه الله بارک د دین د علم زده کوي د ماشومان حال له وکیع رحمه الله د استاد دی اتزي د حالات نو چې راشه په ظالم اختیار ډوړې خو چې اوساو کافي والا پینا والا. امام شافعي رحمه الله خپل استاد مبارک نه د دین مسلې زده کوي کاغذ نشتا صحیح نشتا په نشتا دوخ دا غټ غټ اډو کې دي دا ور سره او یو غټه به راغستل وا کوم مسله بیا یاد کړه په دې اډو کې وځان سولې کله یا به په کودري ځان سولې کله دا زده کول عزت منو او زیات به په حفظ په ناظره او په حفظ علم سجخ علماء چې وکړه راغې نو یو کوټګي او پای کې بزان له تاخ کې هغه لوټي هغه کاغذونه او دا کودري کې خاله ډیر د پسې ورځې سار شو دا وخت کوټه هغه مور ته وای زه خو نن ډیر وګم او مال روټي راکړه کله کله مين دې څه خپه شي را وسنشته ویلاشه بچیا پاتاخي به ډوډۍ پرتی او نوړې به پرتی خورنو. امام شافعي رحمه الله ډیر خپش چې داسې جواب چې ورغه کړ بس وروته چې مولا سخت جواب راکو چې ستا ټول په دې چرته بعد چې راځي استاد سمدا کوسي دي په کوسه کې راځي دی او نواب صاحب دیواله لویدلې او الله دې رحم وکړي موږ تاسو نه الله را مخبرت تنګو خو کور غټو کنه صاحب نواب لګیدلې دی او دا دیوال په لار کې وي. امام شافعي مالک ته ماشوم دی وې کاکا جی دا خلاف دا د مرګ ول پته نه لګي څوک بیمار بزي بل څوک بزي تا دا لار تنګ کړه او ته له شورکشه چې ستو خان په لار راځي بیا دیوال ټیکم. امام شافعي فسرو کې اخرا لا وت اصل علم برکت ته وګورئ عزت منو چې کله با لاړو بازار ته ورته ورغه ګوري نو ناشنا خلق له چې څه چلې ویل صاحب لوی صد مفخر کې راغلی دا لوی غم دې هر چاته سو اکا شو دي وینن د مسلمانانو بادشاہ او د مسلمان د بادشاہ بیبي پکور کې خبر اترې کولې او په لږ خبر اورال شو د بادشاہ د بیبي نه بادشاہ ته وته یې دوزخي بیبي ورته یې دوزخي بادشاہ چې کله خبر واوردا وته خلک از دوزخي نه ته په ما طلاق کزه دوزخي ما ته په ما طلاق او سایل برکت کوره ول بادشاہ خبره بیبي خبره خلکم خبدي ډیر اسلامي حکومت اسلامي بادشاہ نیک بیبي دا هیڅ مسله حل کی د دنیا خلق راغله دي یو عالم نه تاسو کې صاحبہ څه مسله ده دا طلاق شو دی کنه هغه انسان جنتی او دوزخي دا خدای الله علم دی ته جنتی او که دوزخي بل عالم نه تاسو کې ته جنتی او که دوزخي د علم چاته شته نه یو الله علم سو جنتی او سو دوزخي کنه. امام شافعي رحمه الله مالک دی الله دې موږ تاسو علم نصیب کی د علم برکت ته وره یو ځای کې ولار دی چراغ ډیر علماء دي الله دې موږ تاسو کا ادب پیدا کی. امام شافعي راغی او صاحبانو ماته اجازه ده د دې مسلې فتوا د بادشاہ د خلکو له ورکبه. علماء کرام حیران شو ځا ورته ته بس ورته وی ښه بادشاہ ته ورشه بادشاہ د سوکا چې کله د سوکو راغی مخ وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یو کلمه وای بادشاہ کلمه وی ودارته ویا چې تا چرته د الله تبارک وتعالى د يرنا یو ګناه پر خودلې ده. بادشاہ کلمه وی سوچ کئ ذهن تراله چې واقعي و او صاحبہ ما کلمه شهادت وی او دا گواهی کوم الله پټ پنځ ز پاچا وقړم زما دا ډیر خادمان وی یو خادم ډیر حسندار وا ډیر حسن الله ور کړو شیطانی اثرات رااله او ما دا خادم مجبور کړه په بد عملی باندې کله چې ما په لباس لري کو او ما شیطانی خواهشات ور کولو دی خادم ستر کې اخرى لي ويتق الله دا الله نه ورګه وي زما په الله قسمي د دې ماشمه داخلين لفظ خطا او زما باندې ير رااله سم د اسم خپل جامع واپس واغستي او سب د الله د يرنا ما د دې ګنازان بشراتو وذالي کړي دي علماء ته وي چې په دا باندې اخذ طلاق نه ده د جنتی دي د دوزخي نه دي د جنتی دي
خلق پاسه مناسب سوي او څه خبره کې سنجلته ورشه الله کلام راوالي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله کم مسلمان چې دا الله تبارک وتعالى د ملاقاتنا ویریدو خپل نفس د خواهشات او نفسانیونه بچو فإن الجنة هي المأوى دې سیدو سیدو د جنت ده دا جنت بادشاہ سے خوشاله خلق قرآن حکم دی کنه علاقه خوشاله شي وسواقي دا خبره بچ نشته بادشاہ بیبي خبر شي ورشه فوت ورشه د خانه واخلي او د بادامو د پښتو نسلونه ډکې او د شافعي حکومت ته وېسي رو پوښ را روان دي او خان ډک چراله دروازه رااله کوم ځای چې هغه نواب صاحب دیوال وکړه وی صاحبہ پلار کې اوخ نزي ورته دیوال گزار کړي نواب صاحب دیوال گزار کو دا څه برکتو دا د قرآن برکت د علم برکت کو ته جو خان لاړه کې ناسته بوجي ورته وي بادام پکې دو ټول نعمتونه یې بشي چرته وای ابي دا غبيتو د کاڼو برکت دشته ورشه په الماری کې ډوډۍ پرته راواله زوره لمه ایستو دا نن چې تاولې ده چې ستا په کور کې سره سپین پراته دي دا کوم عزت دی دا سره د قرآن ذکر الله حبیب فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوامنا ويزعو به آخرين الله دې کلام پوجا ډېر عزت خلکو ته ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې او چا چې عزت مند قرآن توهین کړی دی د قرآن باندې عمل نه کړي قرآن سے محبت نه کړي نو په حکومت او بادشاہي مدوکه کېږي الله یې تاسو قرآن سره د علماء سره د نیکانو سره محبت مینه پیدا کړي الله دې مو تاسو بلکې ټول مسلمانان د علماء د اولیاء او د بزرګانو توهین بیزتین وساتي اکثر د علماء بزرګان لیکي وای د نیکانو خلکو مخالفت یا د غوی غیبت یا د غوی سره دښمنی وای دا خپل سر د غر کاڼي ترارته ولدي وسی دا غر د کاڼي پکې دي کنه یو څو ته سر راته په کاڼي باندې اثر پروزي دا کاڼي ماتيږي خو اخر به سید اثر وچوي او بچيږي وای سوچ را اولیاء د علماء د نیکانو مدارس او مراکز مخالفت کوي نو دا اثر به زر په خپل ماتيږي د الله سره نظام عزت برای مهرباني نبی سم فرمایي چې الله وي من عاد لي ولينا فقد اذنته بالحرب نبی سم فرمایي حدیث قدسی ده چا چې زما د دوستانو سره زما د مرګرو سره دښمنی اختیار کړه فقد اذنته بالحرب زوته جنگ اعلان ورکوم ما ته تیار شه الله هو تاسو د نیکانو صالحان علماء د مدرسو د دین د جماعتو دښمنی او ساتي ځله الله زما مقابل تیار شه نو برای مهرباني د قران دې شان دي ډېر برکت دی